الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز قرباني شبي وريزي دي قرباني فضیلت په باره کې په لنډو الفاظو کې یوه مختصر غوندې خبره کوو. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې ته قرباني ځای ته لاړه شه، یعنی کوم ځای کې دغه ځناور ذبح کېږي په هغه ځای کې ودرېږه، ځکه چې دغه ځناور کله ذبح کېږي د دې هغه وینې اولې کترې ځمکې ته غورځېدو سره سره دغه قرباني کوم کس قرباني وي د دې ټول ګناهونه الله تعالی انسان والا معاف کوي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا رسول الله دغه فضیلت قرباني ولا صرف مونږ دپاره یعنی مونږ اهل بیت دپاره خاص ده او کنه ټول مسلمانانو دپاره ده؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې دغه فضیلت مونږ دپاره هم ده، یعنی اهل بیت دپاره او ټول مسلمانانو دپاره هم دغه قرباني ولا فضیلت ده. هغه کس دپاره چې هغه دغه قرباني کوي، دغه طریقې سره قرباني کوي. زما عزتمندو عرض مې دا کول چې موږ تاسو کې چا باندې هم قرباني لازمي دي، نو هغوی د ښه شوق سره او زړه سره د قربانۍ دپاره تیاری وکړي او بیا موږ کې هغه کسان چې هغوی قرباني وکړي، نو بیا موږ تاسو ته پکار دا دي چې موږ د هغه کسانو هم خیال وساتو چې هغه غربا او مساکین دي، چې هغوی هم په دغه اختر کې موږ تاسو په خپل خوراک کې شریک کړو، یعنی هغوی ته هم قربانۍ کې څه نه څه دغه قربانۍ نه حسابي کړو. الله تعالی د په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.